دا راته ووایه چې سر راوځي مور ابۍ درته څه دعاګانې کوي؟ او که نه دوا خو د ابۍ د یوې لپې دوا محتاج یم که نه یاره په دې وجه روزم هسې نه که نه د هغې چې یوه لپه دوا وي نه خدای پاک مې تورې شپې په مخه رڼا کوي. زه خو یم چې داسې سپین غوندې پکول په سر یې سپین څادر ورسره واسکټ او داسې ګرځي چې خلکو ته دا پته ولګي چې یار دا د دې علاقې یو معزز کس دی. ښه به نه 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 هغه هم ښایي خو د هغه خو هغه خو مې وردي مې بیا د دغه خوښه ده د دې ایسیچو د دې مې خوښه ده. دا به موږ ته ابۍ دا ښوونه کوله چې دا تاسو ځئ مدرسې ته خو دا شپږ کلمې به ماله یاد کړئ ماله به یې راوړئ. داسې خو پکې یاران دوستان پکې شته که نه یاران دوستان خو پکې شته چې خدای مین خلک پکې هم شته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو ستاسو ورور پرماس فاطمه موجود ما شین ته راغلی ما زما په څنګ زما سره بختي رحمان موجود دی. که وګورئ د ډېرې مودې نه د په شین کلي کې ژوند کوي. څه داسې وخت راغی چې د ده نه خلکو یو داسې پیدا واخیسته چې دی به یې کاروه او د دغې علاقې خلکو هغه ټوکې ټقالې جوړ کړي او چې راوبوتو نو چې یاره بختي رحمان کار کوده بیا زمونږ ډي سي سوات چې دی هغه یو دغه جاري کو چې د ده ویډیو یا داسې مسلې د ده سره چا وکړي د هغوی خلاف په موږ کاروی کوو. الله دې هم داسې افسران همیشه ساتي. خو که وګورې د بختي رحمان هم دلته ژوند شوی دی. د الکوالی تېر کړی دی ډېر یو تکړه چې د کاریګر مو د مشینو د ده سره په کور کې رونم ژوند کوي. خو چې کله هم په کور کې داسې یو کس پیدا شي چې د هغه دماغ کمزوري یا لږې مسلې ورته وي نو د هغه عزت په کور کې نه په معاشره کې وي خو په کور کې نه. د ده یو خورکۍ ده چې هغه هم شله ده مور که وګورې بوډۍ ده خو بختي رحمان سره هغه خپل ژوند تېروي. بختي رحمان له زموږ وروڼو ډېر زیات ډونیشن رالیږلی دی. ما له په خپله باندې هم پیسې راغلي دي. د له موږ سامان اغوستي داسې وحیدالله داسې نور ملګري زموږ راغلي دي. دله ښه کافي سامان اغوستی دی څادر جامې ټوپۍ. خو چې موږ وګورو نو دی هم په حق ژوند کې کم چې زوړي اریان یو چې د ده هغه پیسې چېرته لاړې چا ترې واغستې کم ځای ته ورسېدې. خو چې کله هم دله د پیسو راتګ شروع شو نو دی د هر سړي خپل شو. یاران دوستانو ځان ته کېنو چا به ورته ماله جامې واله چا به ورته ماله پیزر واله. خو بختي رحمان ساده سړی دی چې چا سره مینه هرګز دا ویډیو موږ په دې دغه نه کوو چې شکر الحمدلله چې یار د بختي رحمان ژوند بیا دغسې تېرېږي لکه د عام شهري چې دی څوک نه قاري او نو ښه خبره ده. بختي رحمان صاحب دا راته ووایه چې په بچپن کې د سکول سبق دې ویلی دی؟ او د سکول سبق هم ویلی دی خدای پاک په مهربانۍ سره. د سویمو پورې سکول خو موږ هغه پخوانی سکول چې کوو نه په هغې کې به چې د دغه د دې سیمټي دغه هم نه جوړ سکول آبادیانې ولم نه جوړې. اوس پې پوه شوې د هغه وخت خبره ده ډېره تنکیوالې خبره ده. او ورسره د دیني سبق قرآن شریف ویلی دی او څه قرآن سبق ورسره ویلی دی. تاسو یو ذکر وکړو چې یاره د وحیدالله صاحب سرلاس ته شپږ کلمې د هغې وضاحت وکړه. کوم لکه نومونه اوله کلمه اوله کلمه طیبه، دویمه کلمه شهادت، دریمه کلمه تمجید، څلورمه کلمه توحید، پنځمه کلمه استغفار، شپږمه کلمه ردی کفر. په دې کې د سره محنت مور ابۍ کړی دی که نه په مدرسه کې دي؟ دا به زموږ سره دا به موږ ته ابۍ دا ښوونه کوله چې دا تاسو ځئ مدرسې ته خو دا شپږ کلمې به ماله یاد کړئ ماله به یې راوړئ. ښه ما ته به یې بیانوئ. اوس هغه میندې نشته چې دې ماشومانانو ته همدغه کلمې ووایي دغه وکړي خو فیسبوک ته اوس خو هغه نشته. نن سبا خو داسې دوران راغلی دی چې یو لاس شاته او دویم مخې ته. ښه دا راته ووایه چې دغې خلکو به دا ظلم کو قارولې به اوس ته سره څوک داسې عمل کوي تا قارئ یا څه دغه سره کوي؟ نه شته به اوس پکې هم دانې نیمه خو دانې نیمه ده پکې. دا دانه څنګه ته ورته وایې لکه څنګه دانې نیمه؟ لکه اوس د سیټ ټاکړوسی شو. ستا په دې ځای کې په دې شون کې نور داسې خلک نشته چې یاره ستا دفاع کوي یا وروڼه یا تر زامن یا ورویرونه یا داسې پکې هم شته خو بیرته دي دې ځای نه بیرته دي زموږ د دې وطن نه پسنګ دي لږ. څه وخت کې خو د خلکو راتګ شروع شوی چا به جامې راغستې وي چا به ټیپ راغستی و چا به کپړې چا به ټوپۍ چا به واسکټ چا به پیزار او دا خلک په راتلو هغه خلک دې اوس خوله راځي؟ نه هغه خلک داسې خلک پکې نشته. داسې دا ولې قلار شو؟ دا ته ښه شوی
او دې څه خو موږ خو دا ورو ورو د ځان اوس کته د مسافرۍ لم نیم پرې اخیسته کل اوس ته به خبره پوه شوې چې ستا د نچوړ چې په تا چې کوم اثر کوي او هغه د باندې کته وشي نو بیا کته موږ ستا نه دلته کې نه خبرېږو مردان ته څنګه چې علمشیر خان په تا باندې اوس کوشتنو کو چې یاره مردان ته د علاج دپاره بوتلی وي څو ورځې هلته وي نه هلته کې زه نه وم خبره زه دغه زما نه دي یاد نه دي یاره کې خو ته ډېر ښایسته ښکارېدی تورې کپړې دی چولې وي او سر سنت یې دله برابر کړي هلکه هلک ښکارېدی نو ځکه وایم ير دي دي دې څه خو پکې یاران دوستان پکې شته که نه یاران دوستان خو پکې شته چې په خدای مین خلک پکې هم شته هسې د لوغړنې چرګې زامن پکې هم شته نو په دنیا کې خو یو قسم نه دي دا راته ووایه چې کم تاله مونږ کټ اخیستی بستره فوم پنکې او لکه هر شی ستا ته هغه شته خو نه چا درنه وړلي نه 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 هغه راسره پنسي کړي پراته دي د خدای پاک په مهربانۍ سره نور دې څه داسې دنیایي داسې ضرورت شته چې د هغې دپاره مونږ اپیل وکړو څوک داسې رونی ستا پین ډېر زیات دي تا ډېر خلک خوښوي چې هغه تاله وکړو نه چې اوس هغه ستاسو یاره چې څه د لاسه کېږي نو داسې سیوا خو موږ څه شی هم نه شو ویلی که نه زه خو یم چې داسې سپین غوندې پکول په سر سپین څادر ورسره واسکټو او داسې ګرځي چې خلکو ته دا پته ولري چې یار دا د دې علاقې یو معزز کس دی ښه به نه 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 هغه هم ښایي خو د هغه خو هغه خو مې وردي مې بیا د دغه خوښه ده د دې مو ایسیچو دلې مې خوښه ده پولیسو ده او پولیس اهلکار وی او هغه ته مې نه دغه په اطلاع لوازې کړلی چې دا بدلم راشي او دا هغه د خوازخیلې دي او دا پنسي کړه ګاډه ده ورسره دا برتي کړه ګاډه ده ورسره دا راته ووایه چې سر راوځي مور ابۍ درته څه دعاګانې کوي او که نه دوا خو د ابۍ د یوې لپې دوا محتاج یم که نه یاره په دې وجه راوځمه هسې نه که نه د هغې چې یوه لپه دوا وي نه خدای پاک مې تورې شپې په مخه رڼا کوي او زما هغه معذوره خورکۍ چې ستاسو کور کې هغه او معذوره خور پکې ده هغه د هغه هم دوا ده یوه لپه چې هغه هم راوځو چې د دې شڼ په بازار کې څوک سبزي وړو نن سبا مهنګایي زیاته ده وړه ډېر شاټ دي خلک څوک دله څه لاس اخلاص ته سره کوي نه نه داسې خلاص یو نیم تن پکې و پکې هم هغه پکې کټ شو دي یاره اوس پکې ناشنا رابرتې شو دي ټول ناشنا رابرتې شو دي زمونږ د خپل کلیوال پکې یو نیم تن دی او زیات پکې بهري را د منځه شو دي